ترتیباً د سورتونو د قرآن نه 36 او په نزول کې 41. بعد الجن وقبل الفرقان. بعد الجن وقبل الفرقان. ربط کشفی قاری بل بے نو اغا منون کی بے چه من کم حلاک را بے بچ کڑے بے خدا اللہ دا نظام نالاو بل نظام کی خلاصی دل بے نو دا قومونو بے بچ کڑے بے دو کمو ذکر چه سورت یاسین کی دے. خلاصہ دې کې دعوت صورت دا شپږ دلایل عقلیه. دعوت صورت شپږ دلایل عقلیه. شپږ دلایل عقلیه. په ابتدا کې تمهید نرستو تخویف او زجر. تخفیف و زجر په درمیان کې تخفیف اخروی و بشارت. په درمیان کې تخفیف اخروی و بشارت. دارنګه تسلی ده پکې. دارنګه د یو سوال جواب پکې هم ده، د سوال جواب، او په اخر کې د ثبوت قیامت لپاره دلیل او خلاصه. په اخر کې د ثبوت قیامت لپاره دلیل او خلاصه. نو سورت سبا مبدأ لپاره د یاسین. سورت سبا مبدأ لپاره د سورت یاسین لپاره د یاسین، او فاتر مبدأ لپاره د حوامیم. نو ځکه په سر کې الحمد راغلی ده. بیا دا دوه مسلې جمع شوي دي. سورت زمر کې دا دوه مسلې جمع شوي دي سورت زمر کې. نو سبا مبدأ لپاره د یاسین، فاتر مبدأ لپاره د حوامیم، او بیا دا دوه مسلې جمع شوي دي سورت زمر کې. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یاسین ابن عباس سے فرمائے معنی دا اے انسان، یا حبشی لفظ دے یا رجل. حبشی لفظ دے معنی دا سے یا رجل. سید ابن جبیر فرمائے رضی اللہ عنہ لغات القرآن کی یا اسم دے دا اسماء دا اللہ تعالیٰ جامع البیان لکلی دی، یا اسم دے دا اسماء دا نبی علیہ السلام دلائل الخیرات کی دا لکلی دی، یا معنی دا یا سید البشر، یا سید البشر.
یا اسم دې اسماء د قرآن تفسیر جمل لیکلی دي یا قرآن مرکب دی د دینه نو تاسو لسانی تاسو دې مقابله وکړئ نشئ کولی. فضیلت دار دیتا قلب القرآن وی. عطا ابن ابی رباح فرمائے قال من قرأ یاسین صدر النهار فضیت حوائجه او هیڅ یو کور د سینې چې کې سورت یاسین لوستل کېږي نو باغې به عذاب نه راځي او مړي منې ولوستلی شي او ته به الله پاک عذاب اسان کړي. سړی مري خپل مور پلار قبر له ځي سورت یاسین ورته وایي. والقرية جاء المرسلون څوک وایي چې یحیی علیه السلام یونس علیه السلام شمعون علیه السلام او دا انتاکیه او خلق وی انتاکیه ختمه شوی وه و دا رسول د عیسی علیه السلام یا رسول موسی علیه السلام او د دې پته لګي چې دا مستقل پیغمبرانو صادق علیه السلام صدوق علیه السلام شکوم علیه السلام صادق علیه السلام صدوق علیه السلام او شکوم علیه السلام. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. حسن حسین کې لیکي چې دا ځای اجابت د دعا ده چې دې ځای راشي په پکار د سړی دعا وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وجاء من نفس المدينة رجل يسعى علامه سویتی لیکلی چې دا دوبیو زموږ د سرسکه د چې دوبیو که څه خو ښه سړی پیغمبر ملګری کلکو سره ولاړو. إني آمنت بربي قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون ما غفر لي فقتلوه فقيل ادخل الجنة. جنتنا الله دغه حکایت نقل کی قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي يعني دا قبل الهلاك دا یا کرامت بعد الموت هڅه شي دی رسیدن الى الجنة. سورة صافات